بسم الله الرحمن الرحیم. موجود ما د سارو په منډه کې د سارو ریټونه به تاسو ته وایو چې څه کله د سارو ریټ څنګه دی. یو سوداګر را سره موجود دی. سوداګر دا راته ووایه نوم دې څه دی، د کوم ځای اوسېدونکی، کتونکو ته خپل تعارف وکړه او بیا ورته سارو باره کې وایه چې ساروي څه کال ریټ څنګه چلیږي. زما نعیم نوم دی، د کنډرو اوسېدونکی ما په چلچه کلي کې مې څاروي ولاړ دي د روډ د پاسه، او سخت کال ریټ په دې باندې تیز دی چې دا خلک څاروي دا یو پیری راوړي پنجاب نه او ورته ناست دي او خرڅ نه کېږي. خلک دې ته غلي شوي چې بهي دا به ارزان شي، خو لکه خلکو به ځان ته په دې وجه سخته کړه چې څاروي خرڅ نه شو، به دا یو پیره ولاړه ده او دې ته په دې وجه باندې دا سخته شوه. نو د سارو د خرڅېدو وجه څه ده؟ ساروي خلک ولې نه الي او کوې اخلي نو اخره ورځ باندې اخري شپه باندې او اخري شپه باندې به لکه دا میلو ته وځي نو دا خو دونه څاروي نه دي. تاسو ریټونه ډېر اوچت وایي، په دې وجه تاسو څوک راضي نه کړه. نو ریټونه کم از کم په دې باندې 25,000 روپۍ د پنجاب نه خرچه ده، تیل زیات ګران دي. د دې ساروي ریټ که ته ووایې د دې ساروي ریټ څه دی او د دې څه ریټ دی؟ د دې دواړو غویانو ریټ څه دی؟ د دې چې کوم دی 3 लाख روپۍ ریټ دی د یو غوی، د یو غوی، او د دې بل غوی چې کوم دی 2,80,000 روپۍ ریټ دی. 2,80,000 روپۍ ریټ دی. او د دې کټي د جوټو 3,20,000 روپۍ ریټ دی. 3,20,000 روپۍ. دا ساروي که پروس کال چاته وې دا په څه ریټ کې او څه کال دا ولې ګران دي؟ دا د دې تیلو وجه کېدی شي، او پروس کال چې کوم دی دې ورځو له ما کم از کم 30 څاروي خرڅ کړي، او سخت کال چې کوم دی موږ دا یو پیره راوړې ده او دې ته موږ ناست یو. نو موږ هغه نورو څاروو کې چې به مزدوري وکړه نو دا مزدوري به همدې خوا راوچلوله. یو کار وکړه خلکو ته، خلک هم چونکې لکه ډېر غریبانان دي، ګراني ډېره زیاته ده، نو ته خیر ګټه مناسب وساته او د خلکو ته پیکیج ولګوه چې دا خلک راشي څاروي والي. لکه اوس تا ویل د دې 3,20,000 روپۍ قیمت دی، نو که فرض که تاله څوک د دې ویډیو وګوري او لکه دا څاروی خوښ شي دې باندې راشي نو دا به ورته ریټ بیا څه ورکړې؟ د دې ریټ به له زه لکه مثال چې کوم دی 5,000 روپۍ به ترې دغه کوم مزدوري کوم انشاءالله. صرف 5,000 روپۍ به ترې مزدوري کوې، لکه نو بیا به په 3,15,000 روپۍ ورکړې انشاءالله. نو کوشش وکړه چې خلک ډېر زیات غریب دی، هغوی سره څاروو کې مناسب ګټه ترې وساته او څاروي ورله ورکړه. که فرض کا دا څاروي خرڅ شي نو بیا نور څه پلانینګ دی شته؟ نور به راولي؟ نو نور به راولو انشاءالله، خو چې دا خرڅ شي. هلته بوره هم ګرانه ده، بوس ګرانه ډېر زیات. یو څاروی چې کوم دی په 1,000 روپۍ نشي مړولی. فرض کا تا سره اوس دلته څو څاروي دي؟ ما سره تقریبا 30 څاروي ولاړ. 30 څاروي د ورځې خرچه څونه ده؟ کم از کم دا 15,000 روپۍ خرچه کوي. د 30 څاروو د ورځې خرچه 15,000 روپۍ ده، لکه یو څاروی 500 روپۍ ورځ پورې که نه. نو دغه طرف ته که سوچ وکړې ګراني ډېره زیاته